بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د قرآن کریم چکم سور دی نو ابتدا د هر سورت کې یو څو مضامین مونږ بیانو. او دا مضامین چې مونږ بیانو دا د وجنا بیانو چې د سورت حاصل د طالب العلم په ذهن کې کینی. خود سورت د حاصل د هر سورت د حاصل بلکې د سورت فاتحه د حاصل نمخ کې مخ کې مونږ یو مسله ذکر کوو چې هغه ته مسله سند ویل کیږي. او سند د وجه بیانو چې الاسناد من الدین ولولا الاسناد فی الدین لقال من شاء ما شاء. سند بیانول دین دی او که چېرته سند نه وي د خلکو چې په خوله باندې صراط له هغه به ویلې. همدغه وجه ده چې کوم خلک به سند علما دي هغه چې څو په خوله باندې ورزي نو هغه وایي. او دا حال دا نسوارو هم وو چې د هر چا خبره ته خویلا ځکه د دې خلکو سره سند نه و. د دې سند په باره کې مونږ دا ویو چې ما قرآن کریم لوستلی دی د یو دوه استادانو نه چې بهترین استادان دي. یو شیخ المفسر الماهی للشرک والبدعه ماهی چورانون کې او د شرک او د بدعت العلامه محمد طاهر سرحدی الفنجپری نور الله مرقده. الله دې د قبر منور کی. په قرآن کریم کې دویم استاد مفسر الحامی هغه مفسر دی چې حمایت کوون کې د توحید او د سنت دی. سید علامہ عبدالسلام سرحدی الرستمی مدد الله العالی رحمهم الله تعالی. قرآن کریم کې زما دا دو استادان دي. بے شیخ عبدالسلام سے وہی چې ما قرآن کریم لستل دی د یو دو استادان او عزتمن استادان دي. ضیاء زمان هما
د خپل زمانه یو رڼا کون کی خلق دي فلم ملوي نه پشپا ورځ کې یو استاد مفسر علامہ غلام الله خان پنجابی راولپنډي والا شیخ القرآن علامہ غلام الله خان الپنجابی داوی چې یو استاد زمادار دی و دویم استاد شیخ المفسر العلامہ محمد طاهر سرحدی الپنپری رحمهم الله تعالی زما استاد دے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر سرحدی پدې یو استاد کې زمون او داغی شرکت دے د شیخ مولانا عبدالسلام سے وہ زمون پدې یو استاد کی شرکت دے جو شیخ القرآن مرحوم سے دے نو دا دویم استاد داغی دے لیکن زمون د هغه په واسطه باندې استاد دی لیکن بالذات زمون استاد نه دی دا دوه شیخین وای کاغا شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب دی او که شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر صاحب دی دا دوه وای چې مون قرآن کریم لستل دی د هغه استاد نه چې امام الحجت دی بلکې د مفسرین ورپسې اقتدا ده حضرت مولانا حسین علی الپنجابی میوالی والا د دوانو قرآن د حسین علی صاحب نه رسله دی حضرت حسین علی صاحب وایي چې مال رسله د قرآن د شیخ محمد مظهر نه او شیخ محمد مظهر تفسیر د قرآن کریم نقل کړي د شاه محمد اسحاق نه هغه د شاه عبدالعزیز هغه د امام شاه ولی الله دهلوی نه شاه ولی الله دهلوی ته د یو د دې شيوخ په واسطه د حضرت حسین علی رحمه الله چې د هغه استاد چې د شیخ محمد مظهر او هغه نقل کوي د شاه محمد اسحاق او هغه د شاه عبدالعزیز هغه د امام شاه ولی الله دهلوی نه د حضرت حسین علی رحمه الله دا غي دویم استاد دی هغه ما باز قرآن ته ویل د باز قرآن د شیخ رشید احمد گنگوہی نا دا فتاوی رشیدی والا رشید احمد گنگوہی دا دیوبند په علماء کی یو بهترین عالم دی رشید احمد گنگوہی نقل کړي د شاه عبدالغنی نا شاه عبدالغنی د شاه محمد اسحاق نا رحمهم الله تعالی دا غدیم سند ده د حضرت حسین علی رحمه الله چې د رشید احمد گنگوہی نه دا نقل کړي او رشید احمد گنگوہی دا د دیوبند په علماو کې یو بهترین عالم دی دا کم خلک چې متضاد خلک دي او هغه د حق پرستو سره امیش لپاره تضاد لري دا قولنا غلط دی چې هغه وایي چې اشاعت توحید او سنت والا د دیوبندیان نه دي دا قول لدی مکمل غلط دی ځکه دیوبند په علماو کې رشید احمد گنگوہی دی او رشید احمد گنگوہی د حضرت حسین علی استاد دی او حضرت حسین علی استاد دی د شیخ القرآن مرحوم او د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب نو دی دیوبندین علماء دی دارنگی شیخ حسین علی رحمه الله وی په بل سند سره چې مال اجازه را کړی دا د درس القرآن ولی محمد عثمان
چاغل اجازه ورکړو دوست محمد قنداری اغد شاہ احمد سعید نا اغد شاہ ابو سعید نا اغد شاہ عبدالعزیز اغد امام ولی اللہ دہلوی رحمهم اللہ تعالی تردی مقام پورے دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ پدری سندن سرا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ترسیگی بیزمن شیخ صاحب وائی شیخ مرحوم صاحب چما قرآن کریم لستلے بلد اللہ الحرام کے دا شیخ الکامل مجاہد عبید اللہ سندینا مکہ معظمہ کے دا عبید اللہ سندینا قرآن کریم لستلے دے اغد شیخ الہند محمود الحسن لستلے دے شیخ الہند محمود الحسن دا دیوبند علماء ندی وزد دیوبند کو علماء کی چی بیانی بانی دا دارالعلوم دیوبند دے محمد قاسم نانوتوی دا دیوبند دا علماء دا دیوبند دا مدرسے مکمل بانی دے شیخ الہند نا عبید اللہ سندی قرآن کریم لستل دے او هغه د محمد قاسم نانوتوی نه لستل دی دا قول به د خلکو انتهایی غلطي ځکه د خپل سند نشي خودلې چې موږ دیوبند علماء لکه زموږ عیان په سند کې دیوبند علماء راغلي دي هغه د عبدالغنی صاحب نه هغه د محمد اسحاق نه هغه د شاه عبدالعزیز نه دا د عبید اللہ سیندی رحمہ اللہ دا یو سندو چدیم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تورساو عبید اللہ سیندی وی دویم نمبر کی چمات اجازہ را کردہ شیخ حسین ابن محسن الانصاری الیمانی اگر شیخ محمد ناصر الحازمینا اغد شاہ محمد اسحاق نا اغد شاہ عبدالعزیز نا اغد امام ولی اللہ دہلوی رحمهم اللہ تعالی نا دو عبید اللہ سندی پو استازانوں کی جو شیخ الہند دے شیخ الہند وی پدویم سند سرا جمع قرآن کریم دا شیخ امداد اللہ مکینہ اگر شیخ نصیر الدین دہلوینا اگر مجاہد شہید محمد اسماعیلنا اگر خپلتر امام عبدالعزیزنا اگر امام ولی اللہ دہلوینا سند چی سمرا زمنگ دے نشاہ ولی اللہ دہلوی ترسیگی بدشاہ شاہ ولی اللہ دہلوی چی کم مترجم دے دے مترجم پا اول سر کی خپل سند ذکر کرے دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی مال استل قرآن طول دا محمد فاضل سندینا اگر رویت کی دا عبدالخالقنا اگر دا شیخ بکرینا اگر دا شیخ عبدالرحمن یمنینا اگر خپل پلارنا کہ شیخ سجادہ الیمنی زمان عام و سندنو کے دے لیکن شیخ القرآن مولانا عبدالسلام سے وہی کہ دا لفظ دو سجادہ الیمنی نہ دے بلکہ شحازہ الیمنی دے شحازہ دے شیخ سجادہ الیمنی یا شحازہ الیمنی اغد شیخ ابو نصر تبلاوینا اغد شیخ زکریا د برهان القلع والرضوان ابو نعیم عقبینا اغد محمد ابن محمد علی ابن یوسف الجزرینا امام الجزری وائی چما قرآن کریم لسته د ابو العباس احمد ابن حسین اغد خپل پلارنا او هغه د ابو محمد القاسم هغه د احمد ابن علینا
او د محمد ابن سعید نه او د محمد ابن ایوب نه د ټول وایي چې مون قران کریم لوستله د علی ابن محمد البلنسی نه هغه د سليمان ابن نجاح نه هغه د مؤلف التيسير ابو عبد الله الداني هغه د طاهر ابن غلبون نه او هغه د علي ابن محمد المقرن او هغه د احمد ابن سهيل ابن عبيد ابن سبانا او هغه د امام القراء حفص نقل کړي حفص نقل کړي د عاصم ابن عبيد ابن حبيبنا او د زر ابن حبيش نه عبيد ابن حبيب قرآن کریم نقل کړی دی د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ او د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه او د ابي ابن كعب رضی الله عنه او د زید ابن ثابت رضی الله عنه د دینا زیر روایت کې د عثمان ابن عفان او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهم عثمان ابن عفان او عبد الله ابن مسعود نقل کړه قرآن کریم د جناب محمد رسول الله سلام نا د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کریم نقل کړه د حضرت جبرئیل نا جبرئیل نقل د قرآن کریم کړه د رب العزت نا نو دا زمن او د جناب رسول الله سلام او د رب العزت او د حضرت جبرئیل په منځ کې واسطې دي چې په دې واسطه باندې مونږ ته قرآن کریم را رسیدلې دی او سحر کلا چې دغه کسان زموږ استادان دي نو مونږ قرآن کریم د ځان نه نویو بلکې دغه استادانو چې په کوم طرز او طریق باندې قرآن کریم لوستل او بیان کړی دی نو په هغه طرز او طریق باندې قرآن کریم بیانوو د هر سورت په ابتدا کې یو څو مضامین او یو څو مسائل بیانوو دا مسائل په ابتدا کې د وجنه بیانوو چې د سورت حاصل د طالب په ذهن کې کینی یو بیانوو د سورت ربط کله دې سورت نه مخکې بل سورت یې نو چې د سورت سره ربط او تړل معلوم شي دویم من بیانو د سورت دعوا د سورت هغه مسلې ته وایي چې ټول سورت د مسلې تر راګرځي چې د سورت دعوا وایي دریم نمبر من بیانو خلاصہ پاکسریو سورتونو کې خلاصہ من دو قسم بیانو خلاصہ اجمالی او خلاصہ تفصیلی اجمالی او تفصیلی خلاصہ دی وجن بیانو چې یاد د صورت حاصل د سر ذهن کې اجمالا ناشتي او یاد تفصیلا د صورت حاصل د سر ذهن کې ناشتي بل بیانو امتیاز چې دا صورت د نور صورتونو په څه معنی ممتاز ده اصول قرآن کې موږ دا خبر ذکر کړې و چې یو د قرآن کریم د سورو ترتیب ده او ترتیبی لحاظ سره قرآن کریم لکه څنګه چې موږ مخې ته ده نو په دې ترتیب باندې لوح محفوظ کې و نزولی لحاظ سره قرآن کریم بقدر ضرورت نازل شوی دی بچ د کوم چیز به ضرورت هو نو هغه نه بنازلې ده نو د نزول په لحاظ سره سورتونه چې دي دا د یو بل نه مخکې رسته دي او د ترتیب په لحاظ سره چې څنګه قرآن کریم زمونږ مخې ته پروت دی اول فاتحه او اخر سورۃ الناس ته په دغه ترتیب باندې لوح محفوظ کړو هم دغه وجلا سورۃ فاتحه چرا
په ترتیب مصحفي کې چې ترتیب قرآني دی نو په دې کې اولنې سورت ده دغه دینه مخکې بل سورت نشته او د نزول په لحاظ سره چې ترتیب نزولی ده نو دا سورت پنځم سورت ده د دینه مخکې څلور سورتونه نازل شوي دي خجی اولنې سورت علق نازل شوه ده دویم سورت قلم ده دریم مزمل ده او څلورم مدثر ده او پنځم سورت فاتحه ده فاتحه په نزول کې پنځم سورت د مدثر نه وروسته نازل ده د دې سورت نه مخکې بل سورت نشته ده چې موږ د سورت مناسبت د هغې سره عربت د هغې سره بیان کوو دغه یو مسله د سورت په ابتدا کې نشته د سورت دعوه ده مسله توحید ذکر کړی ده په دې لفظ سره چې الحمدلله الحمدیت لله تعالی په دې لفظ سره توحید ذکر کړی ده داود سورت اثبات التوحید په لفظ الحمدلله سره دا سورت داود خلاصه د سورت درې حصے ده اول حصہ مالک یوم الدین پورے دویم حصہ پر ورپسې آیات کې ایاک نعبد و ایاک نستعین دریم حصہ اهدنا الصراط المستقیم تر ول الضالین پورے اولنۍ حصہ کې د سورۃ دعوه او پاغه دلایل معنی پنځه صفات د الله دي پنځه نومونه د الله دی الله رب او رحمان او رحیم او مالک داور سورۃ سره پنځه صفات الہیه ونه دویم ایسا چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ده دې توای نتیجه د حمد نتیجه توحید دویم ایسا کې نتیجه توحید بیانېږي دریم ایسا اهدنا الصراط المستقیم تر ول الضالین پورې تعلیم د دعا اهدنا الصراط المستقیم او بیان د دریو ډلو ذکر کوي منعوم علیہم مغضوب علیہم ضالین دې توای د سورۃ خلاصہ د سورۃ امتیازات دا ډېر امتیازات لري خو یو امتیاز لري چې دا جامع ده لعلوم القرآن سورۃ جامعۃ لعلوم القرآن دا موږ وروسته وایو چې علوم القرآن سورۃ فاتحه کې څنګه دي دویم سورۃ ممتاز ده چې سورۃ مشتمل ده په مقاصد عالیه باندې عالی مقاصد پکې دي دریم مشتمل ده په ذکر د فرق الثلاثه منعوم علیہم مغضوب علیہم ضالین دریم دا چې ضمنن ته معلومیږي رد په فرق او باطل او ضالو باندې کاړه د مشرکین دي کده دهریو دي کده فلسفو دي که معتزله دي که جبریه دي او که مبتدعين دي او که يهود دي او که نصارا دي او که نور دي د دې ډلو تردید ته معلومیږي سورۃ ممتاز ہے جامع ده علوم القرآن مشتمل ده په مقاصد عالیه فرق ثلاثت کی صراحتن دیو فرق باطلت کې تردید د ډېرو فرقو ده کې اولنې خبره د سورۃ مبارک دا کوم
چې د سورۃ اسماء ذکر کو نمونه ذکر کو او ډیرواله د نمونو ځکه د هر اسم د پاره معنی ده نو ډیرواله نمونه دلالت کوي په شرافت د مسما باندې کثرت الاسماء دلالت کی علی شرافت المسما د دیو جنا د سورۃ نمونه ذکر کو یو نوم په مشهور نوم ده چې قرآن کې د پاسه لیکل سورۃ فاتحه فاتحه کلاوون کی سورۃ توای دې سورۃ فاتحه ته فاتحه د دیو جنا وای چې علم کله په دې سورۃ راشي نو د ټول قرآن کریم علم وته کلاوش دویم نوم ده سورۃ الحمد سورۃ الحمد توای ذکر الحمدللہ دای په اول سر کې راغلی سورۃ الحمد توای دې ته سورۃ الصلاۃ وی سورۃ الصلاۃ حدیث کې روسته منګو قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدی سورۃ فاتحه باندې بیانې د صلات اطلاق راغله قسمت الصلاۃ خجی څلورم نومه ده سورۃ نور توای دا درنا سورۃ ده پنځم نومه ده اعظم السور دا په قران کریم کې په اعظم السور کې ده په اعتبار د مضامین سره وګم سورۃ شفاء توای اوم سورۃ شافیہ توای د شفاء او د شافیہ د پاره نقطه دارا نبی صلی الله علیه وسلم وی فاتحه الكتاب شفاء من كل داء الا الصام سورۃ فاتحه چرا په دې کې دوايي د هر مرض دا یو هغه مرض دی چې هغه تمرګ ویل کیږي نو مر خود سیو قاطع چیز دی جدا په اس باندې باندې تمام امراض د پکې الا الموت خجی اتم نمه ده سورۃ الرقیہ اور رقیم دم تا وای دا دم سورۃ ده بس نور څه یاد دی الحمدلله یاد ده یو سړی په الحمدلله دموخه دا سورۃ رقیہ دا مکمل د دم سورۃ ده د دمونه کې له می چرخیل بابا او بټی کوټ بابا او می چرخیل دا باباګان ذکر کوي بس شرکی دمونه ته یاد دي چې بدعي دمونه ته یاد دي کوم دم چې شریعت خودلې ده نو دا ته بالکل نه یادېږي سورۃ فاتحه د سورۃ رقیہ وایي دا دم سورۃ ده هغه صحابه کرام کې یو سړی یو لدیغ دم کړی دی هغه ټیک شوی نا جوړ سړی چې دم کړی هغه ټیک شوی سورۃ الرقیہ صحابی نه تاسو یې تا کوم سورۃ باندې دماو وای ما په سورۃ فاتحه باندې دم کړی دی ښا نو د دم سورۃ ده حتی کې هر مرض تمام امراض په سورۃ فاتحه باندې دمول شي ما هم نومه ده سورۃ الواقعہ وفا پروالی تولی ویل کی هغه سورۃ چې پوره سورۃ ده لسم نومه ده سورۃ الواقعہ یو واقعہ ده بل واقعہ ده واقعہ د وقایه ده وقایه ساتنه توي سورۃ الواقعہ یو لسم نومه ده سورۃ الکنز مستقله خزانه ده نبی صلی الله علیه وسلم در رب العزت نا نقل کړي وی فاتحه الكتاب کنز من کنوز عرشی سورۃ فاتحه وی ما یو خزانه ده خزانو د عرش ده دولسم نومه ده سورۃ الکافیہ د کفایت نه ده
مسألہ اهدنا الصراط المستقیم. سورلسم میں دے سبع المثانی اغوا آیاتونه دي چې بار بار تلاوت کې دي. لسم نمبر اساس القرآن. اساس القرآن قرآن کریم بالکل بنیاد دے بنیاد. او خلق دا کوشش کوي چې آبادی کله جوړوي نو اولنۍ ګټه قوي دي، خو جلان دی آبادی دا اول سر نه قوي شي. سورۃ فاتحه علوم زکای زکه دی په علومو کې دا بنیاد ګټه ده چې دا بنیاد ګټه قوي کې خودلی شي. شپاړسم نمبر سورۃ الشکر، واللسم نمبر الکتاب، اتلسم نمبر القرآن، واللسم نمبر سورۃ المناجات. مناجات سورۃ جرگی سورۃ دیکھا سورۃ المناجات. شلم نمبر سورۃ التفویض. تفویض کارون اسپاردل اللہ تا، تفویض الامور الی اللہ. یوشتم نمبر القرآن العظیم. سورۃ بیانی قرآن عظیم ملکی. مجاہر کر قرآن عظیم دی سورۃ نم دے. نورست قرآن کی راضی سورۃ اعراف کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جو قرآن مستلح کے دو بیانی سورۃ فاتحہ تے قرآن عظیم نمی خیر. جو قرآن مستلح کے دو غوغ تکیر چپ سے رحم نمانے وش. کم خلق چی امام قرأت کئی او د امام د قرأت سرا دا سڑے چپ دے د امام قرأت آوری، دا سڑے قابل د رحم دے جو بلی مائی رحم کی. لیکن کم سڑے چر امام د قرأت سرا خپل لستل کئی، دا سڑے قابل د رحم الہی نہ دے. بس سلفین دے سوچو کی کہ دا د رحم الہی قابل دی کہ نہ دی. سورہ فاتحہ آنکھ او سڑے ہوئے چی جی دا قرأت کے سوا دا فاتحہ نہ دے. اذا قرأ القرآن سوا الفاتحہ. منگو آو سے بڑے رکھولی خبر دے اکڑا کو تعالیٰ پدے میں لگ دلیل بکار دے سوا دا فاتحہ. منفت دلیل کے دعوے کی سورہ فاتحہ عین قرآن عظیم دے، اور قرآن عظیم دے سورت نم دے. اذا قرأ القرآن جو قرآن مستلیشی وگو تکی دے، اور فاستمعوا امر دے وگو تکی دے، انصتوا امر دے. مبس کہ اوامر در رب العزت دائے جو فاستمعوا انصتوا مطلب کہ قرآن دی سنری ہوئے دی جو اذا قرأ القرآن فقرؤوا. جو قرآن کلی لستلیشی تاسو لستل کوئی. قرآن دسی و اذا قرأ القرآن جو قرآن لستلیشی وگو تکی دے چپ شئی کہ بتاسو رحم وشی. معلومی گرا چھ احناف مستحق دا رحم الہی دی، عزیزان چھ دی دا رحم الہی مستحق ندی خواہ. دکر لالو پستمیو عمل کی نپنسیتو عمل کی، جو سرائنو پستمیو عمل کی نپنسیتو عمل کی، دا وسنگ دا رحم الہی قابل شی. فکر در شون مدو سورت کو نمونو کی نم دے القرآن العظیم. دا یوش نمونہ دا سورت فاتحی دی. دلتا یوٹی کی تو واپس کی گو اگر دا دے چھ بڑی سورت کو نمونو کی ام الکتاب او ام القرآن دا نمونہ دی. دی سورت تا ام القرآن ہوئی ام الکتاب ہوئی. ام پا عربی کی وجہ کی مور تھا، ام پا عربی کی وجہ کی اصل تھا. ام اگر اصل تا وجہ کی چھ فروع اگر ترا گرزی، اگر اصل تا ام وجہ کی اور مور تا پا عربی کی ام زکوئی
لأن الصبيان لأن الأولاد ترجع إليها لکه بچی ټول مور ترا غونډیږي فکر وشو نو مور ته پاره به کې ذکر وای خجی اوس دې ته القرآن الكتاب لیکيږي د دې وجوهات یو وجه علوم القرآن درې توحید تذکیر بالاحوال او احکام دې سورہ کې توحید هم شته تذکیر بالاحوال هم شته احکام هم شته الحمد کې توحید ده یا کنا عبدو یا کنا نستعین کې احکام دي دارن صراط مستقیم کې محکام دي انعمت علیہم و مغضوب علیہم الضالین دا تذکیر دے دا احوال الناس دا یو نقطہ دویمہ عام مباحث دا قرآن کریم شپږ دی توحید یو رسالت دعا احکام درې باس بعد الموت څلور احوال اهل السعادت پنځو احوال اهل الشقاوت شپږ سورہ فاتحہ کی حمد کی توحید دے مالک یوم الدین کی ذکر لباس دے اہدنا الصراط المستقیم کی اشارہ احکام تا انعامت علیہم کی اشارہ رسالت احوال اہل السعادت تا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اشارہ احوال اہل الشقاوت تا شپږ حالات دی اوشله مباحث د قرآن شپږ دي او دا شپږ وانا سورہ فاتحه کې شته درېمه خبره قرآن کریم مشتمل له په درې قسمونو باندې اسماء صفات یو وعد وعید دعا احکام درې قرآن کریم کې اسماء دي صفات دي وعد وعید دي احکام دي سورہ فاتحہ کی دادرے وانشتر ہے الحمدللہ مشتمل ہے اسماء و صفات و مانے مالک یوم الدین مشتمل ہے وعد و وعید مانے اور ایاک نعبد کے احکام میں خجید څلورم وجہ امام بیضاوی ہوئی امام بیضاوی ہوئی کہ قرآن کریم مشتمل ہے دو قسموں مانے حکم نظریہ او حکم عملیہ حکم نظریہ دلائل و تویخہ حکم عملیہ اعمال و تویخ سورہ فاتحہ پدے کے حکم نظریہ مشتا و حکم عملیہ مشتا پینزم وجہ آغا وجہ را کہ حضرت شیخ حسین علی رحمہ اللہ بیان کردہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ جو قرآن کریم مشتمل ہے پر څلورو حصوں باندې په اعتبار د مضامین سره هر حصہ مصدر ده الحمدللہ سره اولنه حصہ د سورہ فاتحه نه انعام پورې ده په دې کې 15 سورتونه دي په دې کې مضمون د خالقیت بیانېږي دویم ایسا دا انعام نکاب پورے دول سورتون لے پر ایک مضمون در ربوبیت بیانی گی دریم ایسا دا کافنا سبا پر اشپار سورتون دی مضمون در رحمانیت بیانی گی څلورم ایسا سبا تراخر والناس پورے دا پر ایک بیان دا مالکیت اور دا نفی دا شفاعت قہری بیانی گی د دې په منځ کې حوامل سوادي چاغت لوباب القرآن او مغز د قرآن کوم منقول عبد الله ابن عباس نه ده خازن کې داوود د حوامل مجدد توحید دعا او استعانت ده توحید دعا او استعانت زکه مبدا د حوامیم زمر ده زمر داوره عبادت او سورہ فاتحہ مشتمل ده په دغه مضامین باندې دوره وتا الحمدللہ کی حصہ ولنا زکه مراد د الله نه وصف مشهور مسلم عند المشرکین ده لفظ د الله نه مراد ده وصف مسلم عند المشرکین
मुशरिकीन दा मानल چې الله خالق دی الحمدلله تمام صفاتونه الله لري چې الله خالق دی مشرکین دا مانل چې الله خالق دی یو درې سورتونه راوړل د الله په خالقیت معنی سورته عنکبوت یو شپه حدیث سورته عنکبوت یو شپه آیات کې وګورئ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون کچره اے نبی تتپوسو جے دے خلقنا چا پیدا کړی اسمانونه او ځمکې او نور سپوږمۍ چا تابع کړی نو خامخاوي الله خالق الله معنا خجی سورۃ لقمان عنکبوت نرست روم دے روم پس لقمان دے سورۃ لقمان 15 آیات تو وګورئ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله کچره ته تاسو کې د خلقنا چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه او اسمان نو چا پیدا کړی دي نو وای الله پیدا کړی خامخوای الله قول الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون سورۃ زخرف راوړوي سورۃ زخرف آیات نمبر 9 ته وګورئ خجنهم آیات زخرف کې وایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن العزيز العليم ليقولن کته پوښتنه دینا چا پیدا کړی اسمان او زمکه نو خامخاوي پیدا کړی دی لره عزیز العلیم ذات عزیز علیم پیدا کړی دی سورہ زخرف آخر راوړل آخر سورہ زخرف کې وایي واته ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون کته پوسو کې دیرا من خلقهم خالق د انسانانو څوک دی من خلقهم چا پیدا کړی دی نو دی وای چې پیدا کړی دی الله خامخا الله کم تر داخله کواړول شي خجی نو د لفظ الله نه مراد دی وست مشهور ته مراد دی مسلم عند المشرکین ده چې الله خالق دی ښا الحمدلله کې خالقیت د الله معلومیږي چې الله خالق دی اولنی حصہ په دې لفظ کې داخله شو دویم حصہ پر رب العالمین کې داخله ده ځکه دویم حصے مقصد مربی العالم څوک دی الله دا پر رب العالمین کې داخله ده دریم حصہ رحمان او رحیم کې داخله ده ذکر رحمان و رحیم عام مہربانی دے مبارک دے برکتہ چون کے دے رحمان و رحیم ذات مالک یوم الدین کے سلورم حصہ داخل دا مالک یوم الدین کی لیکن اس بات قیامت اور رد شفاعت قہری ایاک نعبدو پدې کې داوود سورۃ زمر دا و ایاک نستعین پدې کې داوود حوامیم دا د دې په تایید کې حسن بصری وایي چې الله اصل څلور د پاس اصل کتابونه نازل کړي دي د دې علوم په څلورو کتابونو تورات زبور انجیل او قران کې خدای به خدای علوم د قران کریم کې به خدای علوم د قران کریم په مفصل کې به خدای علوم مفصل سورہ فاتحه کې خجی
बिहिकी रवायत करे दे दर्शन इत्कान की इमाम सयूती फतुल अजीज की शाह अब्दुल अजीज नो तमाम कुरान करीम सूरह फातिहा के दे नो चहर कलन टोल कुरान करीम सूरह फातिहा तरा जमा के दन सूरह फातिहा नुमश उम्मुल कुरान उम्मुल किताबा दाइनुमश बे सूरह फातिहा चरा दा दाखिला दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के दा दाखिला बल्कि बिस्मिल्लाह दाखिला दा पदे लफ्ज दा बाद बिस्मिल्लाह के बाद नो गोया च तमाम अदयान साबिका कुरान तौरात इंजील जबूर और सूरह फातिहा के दाखिले फातिहा ब बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह प बा के नो टोल उलूम द कुरान करीम प बा के दाखिले दरे प तरीके द इदमाज सदी इदमाज से तो वही हज़फ द बाज़ मक़सूद दलालत पे की मज़कूर पे दलालत की तो लिखी इदमाज बिस्मिल्लाह के दाखिल रावल नहीं सराहतन द्वम सब के दाखिल इदमाजन पर रहमान रहीम के द्रेम से दाखिल सराहतन सलोरम दाखिल दलालतन खजी बा लफ्ज बाद पार इल्साक मक़सूद द कुरान करीम ना इल्साक दाबद दे बेरब्बिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जान पे अवस्था को पुनुम द अल्लाह पूरे चिरा अल्लाह रहमान रहीम दे या बेद पार दी इस्तिआनत दा खुलासा तमाम अदयान दा कुतुब इलाहिया दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह नस्तईन फी कुल्ल उमूर बिस्मिल्लाह नस्तईन फी कुल्ल उमूर इमदाद वाल अल्लाह ताला ने पर तमाम कारणों की वला नस्तईन लगैरिही अल्लाह ने सिवा द बलचान गरी इमदाद न वालू खजी सूरह फातिहा तो उम्मुल कुरान उम्मुल किताब तो लिखीगी पोशल खबर मानी उम्मुल कुरान तो लिखी उम्मुल किताब तो लिखीगी दे वजूहात यौ वजह हजरत हुसैन अली रहमहुल्लाह बयान करा जो टोल कुरानी करीम दे तराजे रे दायो मसला अगर फुरवाई मसलों की खां फुरवाई मसले बाज़ अय्यमो मसाइल दा फुरवाई मसली फुरवाई मसलों के मसला औलाद गैर औलाद खां औला गैर औला वशल खबर मानी योजले दे बाजोल की मां तखद काओ मावले और जनाना च औलाद पैदा की द लकुनो बच्चे रावड़ी को लेकिन सो के न पूरी आके खलक की खबरी की मुदाबा दे खल को बदबख्ते मन दलालत की चढ़े मजे कई नो खल खबर से चौला दे पैदाश वो कदा नहीं देखो कि तो चोग न खबरी कली को तो चोग न खबरी खो बच्चे चराउले अडेर कीमती बच्चे चरगा जे आगे आचे नो आगे तकरीबन टोला 2 रुपये न दा यव देवाल तलखी निकलत बल तब निकलत चरे बहु बस तवे बिल्कुल अमल के बरेबल तरफ माल जमात शाद तौहीद व सुन्नत दे कि कमकार कई द लखुनो द करोड़ों दे लेकिन खबर दारा दा अकीदे दा अमल मुकम्मल इस्लाह की बड़े करता नहीं कीजिए और सलफैन व औलाद गैर औलाद मसलीरी ख्वाब के करत फाग दे करत बल जे करत तवे जो दुनिया पर एबल तरफ का خو په مسله کې پیدا چره د اوله او د غیر اوله نه مخکې نه یعنی چې ډیر ځان تکړه کی نو دا خپل مسله د استحباب نه مخکې نشي بوتله چې ډیر ځان تکړه کی ډیر استحباب نه مخکې نشي تللی
او په مستحبات سیوا زور جوړ کړه دې شور جوړ کړه دې ته وې چې بس ک دین نه نن دې خلکو سره نور ته سره شته نه وښولې یو پر اختلافي مسلو کې دا مسله ده چې بسم الله جز د سورۃ فاتحه او د نور سورۃ نه دیو کنه ده بسم الله په سورۃ فاتحه کې داخله راو کنه وښولې خواخون له په دې کې د خریو کې د سپي سلفیان د نفس خلاف د امام ابو حنیفه په کار ده که دلیل صاحب ایو کني قویو که ضعیفی او چې نفس د امام ابو حنیفه خلاف پر ترش بده مسله کې کلک دي د دې وجه چې څوک بسم الله جز د فاتحه نه غني نو قرأت چې کله کوي نو وايي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین فزور قرأت فاتحه خو مسلې کې وګورئ قرآن د مدینه او د بصره او د شام او د دې فقهاو د دې دا مسلک دی چې تسمیه ګورا دا د سورې فاتحه آیات نه ده د نور سورتون نه ده بسم الله لیکل شي د پاره د فصل د پاره تبرک بل ابتدا او دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې بسم الله جز د فاتحه او د بل سورۃ نه نه ان د قران نه جز ده لکه سورۃ سلیمان کی راځي کنه سورۃ نمل کې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله اتفاقا جز د قران نه ده خود هر سورۃ نه سورۃ بسم الله جز نه ده په دې معنی قرآن د مدینه د بصره د شام دغه د فقها دا مذهب حنفی دی قرآن د مکه او د کوفه دی وایي چې دا آیات د سوره فاتحه او د هر سورۃ نه دی دا مسلک د امام شافعی رحمه الله دی دا مسلک زمون په زمانہ کې د اهل ظواهر او د اهل حدیث هم دی خجی مسئلہ کې خو اختلاف دی چې سوره فاتحه نه جز دو کنه دا په خپل ځای باندې ده او اختلافي مسئله شو د مذهب حنفی لپاره فقط یو دلیل ذکر کوو دا مذهب حنفی دلیل د دی وجه ذکر کوو کله مسئله اختلافي ده دلیل ته په خاص ضرورت نشته بس اختلافي مسله په خپل حال پرې ده د دیو جناب دلیل د امام ابو حنیفه ذکر کوو زمونږ د زمانه دا بلکې سلفین چي دي دوی سیوا د امام ابو حنیفه سره دلیل نشته دلیل دا خبره ډیره کلکه کوي چې د امام ابو حنیفه سره دلیل نشته نو نفس د امام ابو حنیفه دلیل خاطر ذکر کوو مسله اختلافي خو په دغه اندازه تاسو واورئ چې سورۃ فاتحه نه جز ده کنه ده د نور قران د سورۃ هر سورۃ نه جز ده کنه ده او اختلافي مسله اختلاف په قران د مکه قران د مدینه د بصره د خپل اختلاف دی خدای حدیث په پیش کوو چې هغه حدیث عین د بخاری روایت دی د بخاری کله کله د ازمن عزیزان وای جی زمن حدیث بخاری کې نقل ده بخاری کې مونږ یو جدا مونږ چې کوم حدیث یو دا په بخاری کې تاسو نقل ده حدیث ابو هريره رضی الله عنه چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي ابو هريره وايي ما د نبی علیہ السلام اوریدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی حدیث قدسی ده حدیث قدسی او شله خبره باندې ګوره د وحی خفیه د وحی جلی په منځ کې غالبا فرق تاسو معلومي چې وحی جلی دا وحی خفی ده
خدا فرق به ډیر مشکل چې د حدیث قدسی او د وحی جلی په منځ کې فرق وکړي دا ډیر ګران دی فکر د شو چې د وحی د حدیث قدسی او د وحی جلی په منځ کې فرق وکړي ځکه حدیث قدسی کې الفاظ او معنی دوار الله طرف نه وحی جلی دغه شان ده فرق کې دومره ده چې په وحی جلی کې الفاظ او معنی د الله طرف نه واسطه د جبرئیل باندې واسطه د جبرئیل او په حدیث قدسی کې الفاظ او معنی دوار الله طرف نه په طریقې د القاء او د الهام سره نه په واسطه د جبرئیل سره دا فرق دی د حدیث قدسی او د وحی جلی حدیث قدسی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأل قسمت الصلاۃ ور مخکې په نومونو کې سورۃ فاتحه نومونه چې کله موږ ذکر کول نو د سورۃ فاتحه په نومونو کې سورۃ الصلاۃ تیر څه کړه دا د سورۃ نوم دی خو سورۃ الصلاۃ د سورۃ فاتحه نوم دی قسمت الصلاۃ سورۃ فاتحه تقسیم شوی په مابین زما په مابین د عبادت کې ولیا نسبه ولیا عبد ما سأل اذا قال کله چې انسان وي بنده وي الحمدلله الله وي حمدني عبدي زما عبد زما حمد ادا وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله وجه أثنى علي عبدي زما عبد زما صفته او کله چې وی چې مالک یوم الدین وای مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان کول عبدی ما سألا ایاک نعبد و ایاک نستعین چې وی هاذا لی ولعبدی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین زما او د بنده په منځ کې مشترک دی هغه زما عبادت کې استعانت کوم او اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي دا زما د عبد لپاره دی حدیث ته دې لپاره ذکر کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسمت الصلاۃ او قسمت الفاتحه فاتحه تقسیم ده په مابین زما په مابین د عبادت کې سورہ فاتحه د کوم دین شروع کړ الحمدلله رب العالمین شروع کہ بسم الله الرحمن الرحیم دا جز د سورہ فاتحه نه وای بیا د سی ویلې چې اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین د سی وی ورسول خبره مانی امام بخاری باب تړلې ده ما یقول بعد التعوذ تعوذ او بسم الله نه ورسره څه وای تعوذ نه ورسره څه وای ثنا او تعوذ نه ويدين برستوي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دا بوي کہ بسم الله چتا جزء الحمد نو به به دسوي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله سے بوي شارحین د بخاری لیکلي دي چې احادیث هغه احادیث چې دلالت کوي چې سورته کې بسم الله جز د سورۃ فاتحه نه ده دا حدیث كلها ضعیفه ټول ضعیف دي ما مخکې ویل اخون د خپل کې د خریو کې د سپي اخون د خپل سپي کړه پکار دي فکر دي شو دا ته پوښتنه چې د خریو کې د سپي خو خړل نه پکار دي خجی اختلافي مسلو کې موږ وو اختلافي مسلو کې اول خو چېړل د مسلو مونږ ډېر اهم نه ګڼو مونږ وایو چې هر یو دراته کو مامور به سر کې نه خوګو خو یو سړی خامخا چېړل کوي چېړل نو مونږ دا ویو